او علوم له دنیا دا په غنا باندې موقوف نه دي او سعت رزق دا دلیل د عزت نه ده بلکې الله تبارک وتعالى د پیغمبرانو مدارج اوچت کړی دي ولولا ان يكون الناس قد دي خبري خطر نه وي چې خلک بټول کافران شي کله دې خطر نه وي نو الله تعالی با د کافرانو کورونه د سرو درو د سپینو درو کړی پر څنګه باندې سرو ار یو سره بیا کافر کېدو مړه کافر کېږي ولې مزید کورونه د سرو درو او دارنګي زینیم د سرو درو ورسره د سرو درو دی وجه الله تعالی کافرانو ته دا سرو سپین ندی ور کړی سره دینا اوسم ډیر خلق لګیا د دنیا طرف ته مایل روایتو کې راځي چې د الله تعالی په نظر کې کده سرو او د سپینو د ماشي د وردروم قدر او قیمت وي نو کافر ته به د ماشي د وردروم سلو ور کړی لیکن دې قدر نو د سرو زرو د سپینو زرو د وجنا یو سړی هغه د الله تعالی په نظر کې موقر او مکرم نه ده دا د اعزاز او د اکرام دلیل نه ده کچره نه کراهت دې خبره کنه مخافت ولولا مخافت یا ولولا کراهت ان يكون الناس چې شی به خلق امه واحده ټول به کافران شي نمګه به ګرځول او لمن دا چا د پاره چې انکار کوي د الله ګرځول و موسی دا غي د قرون لپاره چتونه د سپین درنه ومعارج من فضه او پاسنګونه به د سپینو درو علیها یظهرون او دی په هغه باندې بر چتونو ته خطر لیکن الله تبارک وتعالى پنګاه کې د ذهب او د فضه قیمت نشتا او ګرځول به دا غي د قرون لپاره ابوابن دروازې وسررا او تختنا من فضه معطوف حکم د معطوف لکه ټول کور به د سروس پینو علیها پدغه تختونو باندې به تکیا والی و صحیح حدیث ته چې لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه کله دې دنیا وزن د الله تعالی په تل کې د ماشي د وذر عمرم وي ما سقا منها کافرا شربة ماء ابدا یو کافر ته به دوبو یو ګټم نو ور کړي وذخرفا او سرزر وان كل ذلك او ندی دا تمام مذکور الا متاع الحیات الدنیا لما پمانا دا الا دے مگر نفد جندن دا دنیا والآخرت خیر والآخرت عند ربک للمتقین آخرت خاص کر دا متقیانو دا پارا دے ومن یعشو سوک چستر کی پٹھائی عن ذکر الرحمن دا قرآن مجید آیاتونا ناوری او دا دی آیاتونو ته پسترګو نګوري اعشا هغه سړی ته وایي چې د شپې ومن یعشو ای ومن یتغافل ومن یعرض ومن یتعامى قستانه دان رون کړل ان ذکر الرحمن نقید له مونږه به مسلط کو دتا شیطان فهو القرین فهو له قرین هغه به د ملګری دا شملګری چې قرین وي لا یفارقو جدا کیږي به چړونه مقرون او پیوس پیوسته وانهم او دا شیاطین چې دي لا يصدونهم دایدا کافران منکای ان السبیل دنی غلارنا ويحسبون او دا کافران دا ګمان کوي انهم مهتدون چې موږ پني غلارو دیوانه بکار خود او شیا حتا اذا جاءنا تر دې چراشی کافر دا الله تعالی دربار تا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين قال دا کافر به وای شیطان تا چې هاي وېدما استامس کې بعد د مشرقینو تا به گمراه کول معنا فبئس القرين خدای دې غر کته ډیر ناکاره ملګری هاي چې ستاسو د مامت کې د مشرق او د مغرب غونډه بعد وي ولن ينفعكم اليوم او دا خبره بتاو ستنه فدر نکی اذ ظلمتم دکتا سو ظلم کړه دے انکم فی العذاب مشترکون افانت تسمع الصم تسلی دا رسول الله مبارک تا رسول الله مبارک په لیلن او نهارن دعوت او تبلیغ کولو او چا بچ ایمان رانړو رسول الله مبارک په خپاو الله تسلی ور کوي افانت آیات تسمع او ول شی الصم کړو تا
او تهدي العمي یا لار خیل شړندوتا ومن کان فی ضلال مبین انما علیک البلاغ ستا کار تبلیغ دے کدی پنی غلار راضی او که ناراضی ته د دینه مسئول نه تانه بد دې تاسو نشی کې فإما نذهبن بك کومه تابوزو سمانا ستاروح قبض کو فإنا منهم منتقمون یقینا موږ د دینه انتقام غشتون کیو او نورینک الذی یمغه او خلتا تا عذاب وعدناهم څنګه دای سره دا غي وعده کړی دي موږ په دې قادر یو فاستمسك بالذي کلک نساغ کتاب اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانه لذکر لک او دا قران مجید شرف ته تا دا ستا معجزه ده قران مجید دا رسول الله په معجزو کې لوی معجزه ده لذکر لک دا تا د پر ډیر لوی شرف ده یا دې کې تا تم نصیحت ته او د ټول قوم د پر نصیحت ته ذکر په معنا د نصیحت ولقومک د قوم د پارم شرف ته ځکه چې قوم نه معرب ده نو د عربی کتاب عربو ته لېګل دا د غي د لغت هغه عظیم چې کوم نو شرف ته الله تعالی د دې کتاب د پاره د عربی جبه انتخاب کو نو عرب دې په دې باندې تر قیامت پورې فخر کوي چې الحمدلله زمونږ په جبه قران مجید نازل له وسوف تسالون تاسو نه تاسو کې دیشي د شکر نه چې تاسو د دې عظیم شان کتاب شکریا ادا کړی وو کنه وسوف تسالون عن الشکر على هذه النعمه الجليله ذکر تاسو ته چې کله نه کله د خدای د نعمتونو شکریا ادا کوي چې خدای شکر دې په ایمان او په اسلام شکر دې په قران شکر دې په نبی آخر الزمان واسال من ارسلنا او ته تاسو کا دا هغه خلقنا ارسلنا من قبلك چغم غلی گلی دی مخکستانه من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آیا موږ د الله نه ما سوا آیا اجعلنا من آلهة يعبدون واسأل تتپوسک من ارسلنا د معراج پشپکی یا د مخکینو کتابونو نه تپوسک د مخکینو کتابونو تورات او انجیل نه من ارسلنا من قبلك من رسولنا چمغ لګلی د مخکستانه پیغمبران اجعلنا یا موږ ګرځولو د الله نه ما سوا نور خدایان یعبدون نور کتابونو کې داشتا ولقد ارسلنا موسی بیااتنا موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته معجزې عصا ید بیضا طوفان جراد او قمل او ضفادع او دم او دارنګ نقص الزرع او نقص الثمرات الى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم يضحكون وما نريهم من آية منغا بنخيلا فرعونيان تيا وموجزات إلا هي مگر وبدغ موجزا أكبر من أختها لو يد مخكني موجزين طوفان پراغه بیام فرعون پوی نشو بیا په دم لخانو عذاب راغه بیام پوی نشو بیا په د سپګو عذاب راغه وارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم هر موجوده د بل نه بدیاتو واخذناهم بالعذاب مونږه غي الله هلاك العذاب دنیوي سره غرق وکړ لعلهم يرجعون دې لپاره چې هغه واوړي د کفر نه واوړي دنیا کې منبهره قلزم کې غرق کړ فقالوا ويبه يا ايها الساحر موسی علیہ السلام ته جادوگر وی ادعو لنا ربک بما عهد عندك اننا لمهتدون طوفان بچراغه نو موسی علیہ السلام ته برالن چې ته پیغمبرې خدای استاد واغانه قبلې دعا وکړه چې طوفان لري شي بیا به موږ پنه غلار راشو او دا بنی اسرائیل بدل سره فریدم وطن ته بوزا فلما كشفنا عنهم العذاب د موسی علیہ السلام په دعا بچ عذاب لاړو طوفان بلاړو اذا هم ينقصون هغه وعده به بیا ماته نه به ایمان راړلو او نه به بنی اسرائیل بیا موسی علیہ السلام سب پر خدل هر ځل بچ په عذاب راغلی به ټول رامنډه کې موسی علیہ السلام فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينقصون اي ينقضون عهودهم
वनादा फिरौन फी कौमिही या क़ाल या कौम अलैस ली मुल्क मिस्र वलिद मिस्र बादशाही दमान दा वहादिहिल अनहार और दादा दरिया नील सिंधुना तजरी मिन तहती दा लग्या दे जारी दी जमा द माणो लांदे जमा दे लुल बंगलू ख्वा की दा सिंधुना लग्या दे बईगी या द मिन तहती दा माना जदा जमा पर अमर रवान दी दा दरिया नील दा जमा पर अमर रवान दी दा मड़ा टोल जमा मा तहती पख्तो की वो दा जमा मा तहती समाना जमा हुक्म मनी अफला तुबसिरून फिरौन कौम तो हुए कि निवी नहीं अगर नेमतून चिद पकी मा अम अना खैर मिन हादा लदी हुआ महीन अम पमना दा बल अना खैर जखीमा मिन हादा लदी ददग सड़ीना हुआ महीन चागा फकीर ले मूसा अलैहिस्सलाम सरा खुन माल ले नवर सर दौलत ते वला यकादु युबीन और पूरा वजाहत माने खबरम नशिकोले जकचे द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अगर लुगत इब्रियू और द फिरौनियान जब लुगत क़िब्तियू न दे वजन क़िब्तियान पाए इब्री जब दुमर न पोइदल न ज़के वर्तविच वला यकाद दमग जब के पूरा तकरीर नशिको लके आलिम तो पूरा अंग्रेजी ने वर्दी खला कोई अलग दे पूरा नशि पोयोले कदा अगर जबनी वला यकाद युबीन यादा च द मूसा अलैहिस्सलाम पजब दौड़ क्वाली न दौड़ गांगारा चरा तड़ा का पैदा हुआ दुबादी लफज बाने बदा दजबा उन खता लुकनत दबादी सड़ी हुई मामूली वाला कुल हाल दे के मुफसरीन देर लुई चकमदनो बयान कई चदा सवजना दा खबर कई वला यकाद सो कोई चुन के दे द लुगत क़िब्ती माहिरनो द मूसा अलैहिस्सलाम कुल लुगत इब्रानी फलौला उल्किया अलैहि पसवली नदी वर्कड़ी शिवीदता अस्विरतुम मिन दहबिन कंगन दसरो दरो बादशाहानु बा ददीद नवाली तरदीद पूरे दसरो दरो कंगणे चोली हुई और पसर बे पूरे द्री सलूर से ताज दसरो दरो प्रोत दाब फखरो निवेदित वली कंगणे नदी वर्कड़ी शिवीदे खो गरीब दे अस्विरतुम कंगणे मिन दहबिन और जामाहु अल मलाइका या वली तो सर फरिश्ते नरादी मुख्तरनी चेप पर वलाड़ी माता को तमाम फौज और पुलिस ने वलाड़ी अटेंशन छापीर ब पुलिस और फौज वलाड़ो दसरा वली कसान निश्ता चलद हिफाजत कई आयाराश दसरा मलाइके मुख्तरनीन चगा पर के वलाड़ी भी फस्तखफ कौमहु बस फिरौन खपल कौम बेवकूफ फअताऊह पस गैद खबर मनला इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन फलम्मा आसफूना हर कल चगई मुंगा गुसकू और जुल्म और सितम द हद न दियात छो इंतकमना मिनहुम मुंगा दगई ने इंतकाम बाग तो फागरकनाहुम अजमाइन फजअलनाहुम सलफन पस मा उगर दौलु दुई लरा सलफन सलफ व मसलन व इबरत लिल सलफ खलक किसी बयान कौमन तकद्दमू सलफन माना कौमन तकद्दमू वसारू मिनल मुगरकीन और किसा दहगई इबरत लिल आखिरीन दरस्तनो खल्को द पारा वलम्मा दुरिब इब्नु मरियमा हर कल जो बयानी की जिक्र द ईसा अलैहिस्सलाम मसलन पर मिसाल के इदा कौम का मिन हो यसिद्दून सा कौम दागे न चिगी चिदाला तस्वे कौम चिगी की और वाई तासो किताब खुदा वही इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह हसब जहन्नम नवल ईसा खुम माबूद दे अब हम जहन्नम तने चिगी की वलम्मा दुरिब इब्नु मरियम अगदा आयत इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह हसब जहन्नम अगवे खन बे खुइसाम फदोजख के वाला द कडीरी सायान काफिरान बवे चगल गया दे ईसा अलैहिस्सलाम इबादत कई दा इब्न ज़बारी काफिर वेलू इब्न ज़बारी चखा या ईसा अलैहिस्सलाम दो तख्ती इदा कौम का मिनहु यसिद्दून दागे द वजना गई चिगी की यसिद्दून ए यजिजून वकालू आलिहतुना खैर
آیا زمونږ معبودان خدي ام هوا او که عیسی نو چې هغه ورته دي نو دی هم دی بیا ځکه انکم ما ضربوه لك الا جدلا هغه د عیسی علیہ السلام مثال تاسو د مجادله د لپاره پیش کړي حالانکه هغه ته پته ده چې انکم وما تعبدون کلمه ده ما څه د لپاره راځي د غیر د بالقول د لپاره راځي هغه نه مراد غیر د بالقول هغه نه مراد عزیر او عیسی او ملائکه نه دي نو په کلمه ده ما مګای نه پويږي ځان ته عرب وای ما ضربوه عدلک حالانکه انکم وما تعبدون کدا کلمه ده ما د غیر د بالقول د لپاره ده نو ملائکه عیسی او عزیر اته په خپل وته بل هم قوم خصمون ان هو نذر عیسی علیہ السلام الا عبد مگر یو برگزیدہ بندہ انعامنا علیہ مونږ هغه ته نبوت ورکړو انعام په د نبوت کړو وجعلناه مثلا لبني اسرائيل بني اسرائيل لپاره یو لوی مثال چې الله تعالی بدون الاب بچے پیدا کړي ولو نشاء کوم غفته لجعلنا منكم ما بغرذول استاسو کې ملائکه فرشتي فی الارض پزم کا یخلفون تاسو اولاد کې به ما فرشتي پیدا کړو د پدې قادر وانه او د عیسی علیہ السلام لا علم نخا للساعه د قیامت د عیسی علیہ السلام نازلې دل دا من اشراط الساعه دی پته بولږي چې اوس قیامت قریب ده سر کې چې عیسی علیہ السلام راغې نو د بنی اسرائیل د پاره نه خوا چې الله تعالی بغیر د پلار نم بچے پیدا کول شي او آخر کې چې د دمشق د جامع مسجد په مشرقي مناره باندې راکوز شي نبي بملویا نه خي یا ولا د قرب قیامت نه خي فلا تمترن بها تاسو شک مکوئ په نزول د عیسی علیہ السلام کې عیسی علیہ السلام بلازمن راضی عیسی علیہ السلام جون دے او عیسایان یهودیان او قادیانان درې واړه دروغ وای چې عیسی علیہ السلام مړ دی یهود او عیسایان خو وای چې دا قبر په یروشلم کې ده په بیت المقدس کې ده په کنیسه القیامه کې او قادیانان وای چې نه قبر په کشمیر کې ده دا غدنه را پاسې دو راتلو نه په کشمیر کې قبر ده دا درې واړه دروغ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه خدا او د طلب د قرب قیامت لپاره دلیل د قران د نصوص قطعیونه د عیسی علیہ السلام حیات ثابت ته وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او دالنګ بر رفعه الله الیه او د تممخکم ویلو چې شان ورشاه رحمت الله علیه په دې باندې غټه رساله لیکلی دا التصریح بما تواتر فی نزول المسیح عیسی علیہ السلام برا کوزیږي او عبد الفتاح ابو غدد شام عالم هغه د دې رسالې پورا تحقیق کړل او د بیروت نه دا رساله فعلا تبع سره چاپ شوی ده د عیسی علیہ السلام حیات په نصوص قطعیه باندې ثابت ده او زموږ د ایمان ده چې عیسی علیہ السلام جون دی د قیامت نمخ کې بده د دمشق د جامع مسجد په شرقي مناره باندې را کوزیږي او بیا به رسول الله مبارک د دین تبلیغ کوي او خلک به ترا بلی فلا تمترن بها تشک مکو د قیامت په مسله کې یا شک مکو په نزول له عیسی کې پیغمبر اسلام وایي چې عیسی علیہ السلام برادی قبل یوم القیامه اماما عادلا وحكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير صلیب بماتای صلیب د عیسایانو عقیده ده د لرګونه داسې جوړي تاسو د دې په ګرځو داسې نه خیر د دې په بسونو باندې داسې نه خیر داسې صلیب ورته وي عیسی علیہ السلام بدا ماتای تاسو خدای غرق کا صلیبونه مو جوړ کړیو زما بارکه مو دا عقیده وا چې زمړې مده خایده جون دی را کوش مات کیدا صلیبونه او دارګه خنازیر بوجنی انګریزان په خنزیر باندې ډېر مین دي بلای خوري ابو لری کوي قتل کوي ختم کوي دا خنازیر ولا يصدنكم الشيطان من ذن کتاب سره شیطان د اتباع حقنا
انه لکم عدو مبین. ولما جاء عیسی، ہر کل چرالو عیسیٰ علیہ السلام بالبینات فواضح دلائل، قال قد جئتکم ما تاسو سره دل کړی دی بالحکمت د نبوت او انجیل میں در تراړو ولابین لکم چې تاسو بیان کوم بعد هغه خبره تختلفون فی چې تاسو پاره کې اختلاف کړی دی. د تورات ډیر احکام يهودو بدل کړیو، نو عیسی علیہ السلام هغه ټول ورته بیان کړ. فاتقوا الله واطيعون ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الاحزاب، پس خلق اختلاف پیدا کو من بینهم پخپل ما بین کی. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، چاوی عبد الله ورسوله لکه مسلمانان وی، او سو کوئی انه ابن الله، او بعد وینا هو الله. اغا اللہ دے یہود وہی چنا کذاب دے، چاہتے سے جوڑ کرو چاہتے سے جوڑ کر. حل ينظرون دا قریش انتظار نہ کئی مگر دا قیامت، ان تأتیہم چراشی دیتا قیامت بغتتا فجأتا وهم لا يشعرون. الاخلاء یومئذ، دوستان بدا قیامت پرد بعضهم لبعض عدو، دا بدیو بل دشمنانی الا المتقین، دا متقیانو دوستی پائیدار ہے. متقیان بدیو بل بیدار نہیں بلکہ دیو بل بداری گی. الاخلاء یومئذ کل صداقت لغیر اللہ تتقلب عداوة یوم القیامہ الا ما کان للہ. اگر دوستی چی دا خدای در ادا دا پاروی دا با پائیدار وی او نور طول دوستی بچ کندنو اگر ختم شد. یا عبادی اے دما بندگانو لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا، چاچی ایمان رڑلو دمگا پایاتنو وکانو مسلمین. الذین آمنوا قلبا بآیاتنا وکانو مسلمین لسانا. اسلام انقیاد ظاہری تو یو ایمان انقیاد دورے طالبان خدا ذکڑی. اسلام عبارت دا اعمالنا او ایمان عبارت دا تصدیقنا. نباد علماء دلتا دا قید دی الذین آمنوا قلبا بآیاتنا وکانوا مسلمین لسانا. دیتا بوئل شی ادخلوا الجنت انتم او جنتیانو دی جنت وازواجکم او بیبیان استاسو تحبرون تکرمون، تاسو بالتا اکرام و عزت کی دیش. یطاف علیہم گردول بشی وجنتیانو بانے بصحاف من ذهب، دسرو در مجمع، دسرو در مجمع بھئی خوانچی بھئی. واکواب او دارنگی پیالی، وفیہا او ویبا پدغا جنت کی ما حغا نعمتنا تشتہیہ الانفس، سی غواری باغیل را نفسونو اعلی قیمتی طعامون بھئی بہترین خوشبویان بداغی نزی. وتلذ الاعین او چی خوشحالی گی باغی سر سترگی، سترگو تم لذت حاصلی گی. سترگی پا حسین سیزون ماندیر خوشحالی گی. دا طورنا لوی حسین بلکہ دا حسن خالق دا دیدار بسترگو تا حاصل شی. خدا ادم دا طول دا نعمت نصیبت. وانتم فیہا خالدون وتلک الجنت اللتی، داغا جنت ندی اورستموها تاسو درکڑے شل پسبب دا اغا عملونو چه تاسو با دنیا کی کولو. لکم فیبت تاسو لراب پداغا جنت کی میوی کثیرتن ڈیری منها تأکلون دین متاسو خری. ان المجرمین مجرمان چنی فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم العذاب لا یخفف عنہم، دین بعذاب نہ کمیگی اور نہ بس پکی. وہم دی بدغ دوزخیان فی پدوزخ کی مبلسون نا امید، دا خدای دا رحمت نہ بنا امید ہے. یا مبلسون پا منا دا ساکتون. وما ظلمناہم، منگا چھ دیتا دا عذاب ورکو دا پہ منگا ظلم نہ کڑے، ولیکن کانو ہم الظالمین بالکفر والشرک. ونادو آواز بو کی دوزخیان یا مالکو، اے مالکہ دا جہنم
د تمام جهنمونو لو یا داروغه چې دې اصطلاح کو ته سپورډنټ وي هغه نوم مالک ته لیقضی علینا ربک درخواست وکړه چې الله زموږ بارے فیصله وکړي قال انکم ماکثون او دا به زر کاله پس دا فرشتہ جواب ورکړل استغفر الله زر کاله مسلسل به دوزخیان دغه فرشتي ته وی یا مالک لیقضی علینا رب یا مالک بار بار به وی زر کاله پس پورته وی هغه چې انکم ماکثون تاسو بدلته همیشه یې لا خروج لكم خروج نشته ده لقد جئناكم بالحق دنیا کې موږ تاسو حق سرګند کړو ولکن اکثرکم للحق کارهون ام ابرموا امرا آیا دای محکم کړه دی او امر کافرانو دا قسم کړه دی چې موږ به چرې مسلمانان نشو فإنا مبرمون نو موږ باندې سخت عذاب درکو ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون کافرانو وی چې پدې محمد چې څوک ایمان راړي چرته چې مومي وایي چا به اسلام راړو او هو کافرانو په غوال ټکول شروع کړ دا د غي صلاوه الله به دا خلک اسلام نه من کیږي چې څوک اسلام راړي وایي ټکوي نو څوک په اسلام نه راړي دا د غي تدبیرو ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون ایا دوی دا ګمان کوي ان لا نسمع سرهم چې موږ د دې پټي خبرې ناورو د دې رازونه ناورو ونجواهم د دې مشورې بلا هرگز دا سندا ورسلنا لديهم زمغه کرامن کاتبین دای سره موجود دي یكتبون هغه د دې کارنامې لیکي قل تدوی توایا ان کان للرحمن ولد ان فیره نشته د رحمان لرا ولد فانا اول العابدین لله وحده زی یوازې د الله عبادت کوم د الله تعالی ولد نشته عیسایان دروغ وای چې ابن الله او دغه عبادت کوي يهوديان دروغ وای چې عزير ابن الله او دغه عبادت کوي ان کان نشته للرحمن ولد فانا اول العابدین جڑم بنے عبادت کو ان کے اندر رب العالمین جل جلالہ یا دا قضیہ فردیہ دا بالفرد والمحال کدا اللہ تعالی ولد و نما بدا ټول مخ کې بیا دا غي عبادت کولو چې خوشاله شیرانه خدای پاک چې دا ما د بچی لګیا دی عبادت کبل فرد والمحال لا سوی او دا فرد محال لوجنه محال نه لازمي یا دا که رحمان لره ولدمی فانا اول الانفین زړون باندې سړی مچ دینه به انکار کوم عبادت یوازې د الله ځکه چې هغه وحده لا شریک دی لیکن مخکنی معنا محققین هغه ډېر خوښي چې نشته د رحمان لره ولد زړون باندې عبادت کوونکو مل الله وحده سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون الله تعالی سبحان عما يصفون پاک ته هغه خبرونه چې دوی ورته بیانې ولد ورته ثابتې اما يصفون من قوله ذا ولد فذرهم فريد ذي يخوضوا چې په باطل کې دوی ورننو دي ويلعبوا د دنیا لوبې کوي حتى يلاقوا يومهم تر دې چې دوی ملاقات کوي د قیامت تر دې الذي يغرد يوعدون چې دوی دا غینه يرول شي وهو الذي الله تعالی ذات فی السماء الہ آسمانونو کې مغه معبود دی اهل سماوات دا غي عبادت کوي وفي الارض او اهل ارض پزمکه کې دا غي عبادت کوي الہ وهو الحکیم العلیم وتبارك الذي مبارك ته غذات له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه الله سره د علم د قیامت لا يجليها لوقتها الا هو وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ومالكان ندي اغبطان چې عبادت کوي هغه د شفاعت مالکان ندي الا من شهد بالحق مستثنا منقطع ده مگر هغه څوک چې گواہی ورکوي د حق د مؤمن شفاعت با الله تعالی قبلي وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلق خدا اوسو کې چا پیدا کړی لا يقولن الله فانا يؤفكون وقيله زمار قسمي فقول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب ان هؤلاء اقول پیغمبر دار
چهره بدما ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون یا وقیله جواب د قسم محذوف ہے وقیله لانصرنه زب خامخا د دې پیغمبر امداد کوما او یا دا مقوله د قیل وقیله قال يقول قولا او وقال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم پیغمبر سوی وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا دا قوم إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام يعني أمري مسالمة منكم فسوف يعلمون جواب ہے جاہلا باشد خاموشی وقل سلام مطلب دا دے چیزا ستاسو دے نور خبروں کی گتے نوام یہ تو سلام متارکت ہوئی سلام متارکت بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین سورہ دخان ہوئی حدیث کرا دی چسوک سورہ دخان دا جمعے پشپا ہوئی اللہ تعالیٰ میں گناہوں معاف کی والکتاب المبین انا انزلناه دیکم دعوت الى القرآن منگا دا قرآن مجید نازل کرے دے فی لیلت مبارکہ آگا مبارک اشپکی اغیتا لیلت القدر ہوئی مبارکتن چاگا کثیر الخیرات انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر انا انزلناه اغشپا در رمضان پا میاش کے راغلی و شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و تمام آسمانی کتابونا در رمضان پا میاش کے نازل تورات پا رنبنائی ردو کے او دارنگی انجیل پا مندنائی ردو کے او زبورم او قرآن در رمضان پا آخرانی شپو کی چاگا وشتم شپو در رمضان اللہ تعالی دا کتاب دا لوح محفوظ نبیت العزت تنازل کرے دے انا انزلناه فی لیلت مبارکہ انا کننا منذرین منگیو یرون کی کفار لرد دوزخ فیہا دا دمرا مبارک اشپدا چپدا اشپا کے یفرقو جدا کی گی ہر امر حکیم انچ محکم دے ادا غرض دا تمام کائنات مبارک فیصلہ کی گی دا قضاء و دا قدر امرا من عندنا او دا زمونږ د امر د وجنا دا جمیع ما کانو ما یکونو دا زمونږ د امر په وجه ده انا كنا مرسلین مونږ یو پیغمبران لرلیدونکي رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینهم ان کنتم موقنین لا اله الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل هم فی شک یلعبون فارتقب تے انتظار کا یوم تأتی السماء کل چراب شی آسمان بدخان مبین پاغلوگی ظاہر سرا دا لگے با دا قیامت پا وقت کی وی دا قیامت پا وقت با لگے وی ابن عباس ہوئی دا بدخان مبین مراد دخان قبل القیامہ او ابن مسعود دا لگین مراد دا لگے دے رسول اللہ وی فرمایلیو چې خدای د مکې په خلکو داسې قات راولي لکه چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې راغلو اللهم اعني بسنین کسنی یوسف او دا د لوګي د وجنا غي ته لوګي اخکار دو په سترګو به تورې تیرې وي ثم تولوا عنهم ربنا اكشف عنا العذاب کافرانو بدعا کوله چې خدای د عذاب مونږ نه لري کی فارتقب انتظارك يوم تأتي السماء بدخان مبين دا لګي د قاصالیو ابن مسعود وی دا لګي د وجنه دا غي باندې نظرونه هغه چې کوم نو ختم شیو یغشا دغه لګي با احاطه کوي الناس په اهل مکه باندې
हादा अज़ाबुन अलीम रब्बना अक्शिफ अन्ना अज़ाब, खुदा दा अज़ाब लरी के इन्ना मोमिनून। अन्ना लहुमुज़्ज़िक्रा, संग बदई नसीहत हासिल की हालांकि दई तरागल और रसूल मुबीन। सुम्म तवल्लु अन्हु वक़ालू गैबवी मुअल्लमुन मजनून, दा मुअल्लम दे दते व अजमी गुलाम तालीम वर्कई ओली वनेम दे, मुअल्लम दे ओली वनेम दे, मुअल्लमुन दे मुअल्लम दे समाना यो मुअल्लिम राजी, तालिब मुअल्लमी उस्ताद दे, मुअल्लिमी उस्ताद दे मुअल्लिम, और तालिब दे मुअल्लम, नवे दे मुअल्लम दे यो ये अजमी गुलाम राजी होते तो सबक खई, लेकिन बावजूद दागिना ले वनेम दे। इन्ना काशिफुल अज़ाब कलीलन, मुंगा बलरी को अज़ाब तासु न लग इन्नकुम आइदून, दा दे खबरी दलील ले चिरे इब्न मसूद कौल कवी दे जगह चिदा आखिरत अज़ाब न पस बया कल अज़ाब लड़कीगी अख अज़ाब मुकीमी, अगा अज़ाब मुकीमी मुंगा बलरी को अज़ाब लग इन्नकुम आइदून इला शिरकिकुम, ब्या बतासु कुफर तमाइल से नदी वजन इब्न मसूद वही चिदी लुगी न मुराद दका सालेगा लुगेले रसूलुल्लाह दुआ कड़ी हुआ चिया रब्बल आलमीन तदमा इमदादु की लका संग दे यूसुफ अलैहि सलाम पर जमाना की कासाली रागली हुआ पदेम लगा कासाली रावली चिदई उजाड़ी और सा इबादत और बंदगई तो मुतवज्जी से यौम नब्तिशुल बत्शतल कुब्रा पकमरत चिमग बनी सुदैलरा पागा सख्तुनी बोलू सर इब्न मसूद वही देना मुराद द बदर जंग दे, इब्न मसूद इब्न अब्बास वही देना मुराद क़यामत थे। इन्ना मुंतकिमून, मुंगा दागे इंतकाम बालू, वलकद फतन्ना क़ब्लहुम, मुंगा इम्तिहान अगस्ते हो मख्के दुईना द कुरैश न मख्के मुंगा इम्तिहान द चा अगस्ते कौम फिरौन वजाहुम रसूलुन करीम, अगई तरह गले हो रसूल चे मुकर्रम व मुहतरम और पैगंबर और तस्वी अन अद्दू इलैया इबादल्लाह हवाला कमाता दा बनी इसराइल चेदे द प्लार निको वतन तबोजुम अन अद्दू हवाला का रा कमाता बंदेगान खुदा बनी इसराइल इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, ज पैगंबर मो अमीन अलल वही दखदे पर वही की कमे देते नकुम व अल्लाह तालू अल्लाह और अल्लाह ताला मुकाबला की तकब्बुर ओलुई मकवई इन्नी आतीकुम बिसुल्तान मुबीन, माता उसते मौजदा राड़ लीजा व इन्नी उज़्तु बिरब्बी जपनासिलुम पर फलसरा व रब्बिकुम दसना मिन अन तर्जुमून च पकड़ मोनोले व इल्लम तुमिनु बी फातजिलून जमाना जुदा से या फातजिलूनी मां प्रीग दे आवाज़ फदा रब्बहु अन्ना हाउलाए कौम मुजरिमून, अल्लाह तआला वर्ता हुए इज़ा कान अल-अम्रु कज़ालिक फ़अस्रि बिइबादी लैला, जमादा बंदिगान शपके बोला इन्नकुम मुत्तबऊन वत्रुकिल बहर रहवा, दिल कलाम के इख्तिसार दे बल इरादी वलक़द औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फद्रिब लहुम तरीक़न फिल बहरि यबसा ला तखाफु दरकं वला तख्शा, दा अमसादी पर समंदर हुआ नागई के दूल असलारे जोड़े और ब्या मूसा अलैहि सलाम ही चर दालारे उरानिशी का फिरौन पेरानिशी अल्लाह भी प्रेगे दालारे दगा सीवी कदा उबर हवाने कम ब्या खागी पलम नरादी फ्रेदा चिपदे उचुलारो अगईम रा लाउची चे समंदर में तरौरसी ब्या बे अला गरकोम फत्रुकिल बहरा फ्रेदा समंदर रहवा वाला रहवा माना साकिन इन्नहुम जुंदुम मुगरकून कम तरकू मिन जन्नातिन, सुम्र प्रे खुदो फरौनियानो बागुना और चीनी व ज़ुरुइन फसलुना तैयार फसलुना ते पाते व मकामिन करीमिन खख मकाना व नेमतन कानू और ढेर नेमतनो चले पागे के फाकिहीन खुशालो अल अम्रु कज़ालिक खबरों दगा अल्लाह ताला फिरौनिया और दागा टोल सादो सामाने घर को वअौरसनाहा और मंगा मीरास के वरकद गज़मका कौमन आखरीन बनी इसराइल फमा बकत अलैहिम अस्समाउ जड़ाओ न का फिरौनियानो माने आसमानों नज़म को
روایتو کې راځي چې د مؤمن په مرګ باندې اسمان او زمکه دواړه جاړي. زمکه زکه جاړي چې د په زمکه ګرځېدو نو داغه د وجه نه پزمکه د خدای رحمتونه نازلې دي. اسمان زکه جاړي چې د مؤمن اعمال برختل اوس هغه اعمال نخيږي. او د بوکانه مراد حقیقتا بوکا او سو کوئی بوکا دا کنه د اهل سماوات چې اهل سماوات د مؤمن په مرګ خپي. لیکن فرعون او داغه د لخرو په مرګ باندې ټول کائنات خوشاله. فما كانوا انو فرعونیان منذرین مهلت ورکړی شي. منذرین اے ممهلین نو هغه ته مهلت ورنکړه شو یکدم ختم کړ. ولقد نجینا بنی اسرائیل موږ نجات ورکړو بنی اسرائیل ته هغه پوری استل من العذاب المهین دا عذاب رسوا کونکو نه من فرعون دا بدل له دا من العذاب المهین انه كان عاليا اغدیر سرکشو من المسرفين ان فرعون علا في الارض ولقد اخترناهم موږ غوړکو بني اسرائيل لرا على علم العالمين على عالمي زمانهم واتناهم من الآيات موږ ورکړو بني اسرائيل ته معجزې چې هغه دې بیزاده او دارنګي اساده او طوفان او جراد او قمل او منو سلوا او بهیر قلزم کې د دوله سولارو جوړېدل بیا د کاڼي نه د دوله سوچینو جاری کېدل ما هغه نخي فيه بلاء مبين فيه نعم بينة بلا دلته په معنا د نعمت ده بلاء عربی کې په معنا د نعمت امرادي ما فيه نعم بينة ان هؤلاء الى قريش دي لا يقولون دي وي ان هي ند الا موتتنا الاولى مگر ربنا مرد وما نحن بمنشرين ومن بني مبعوثين من يوم القيامه بمنشرين نيو وما نحن بمنشرين بمبعوثين من القبور فأتوا بآياتنا كافرون بوي راړین خین کنتم صادقین اهم خیر آیا دا قریش خدي او کنا قوم تبع چاگه قوم سباو والذین من قبلهم اهلکناهم دمرلوی قومنا منگا هلاک کردی انهم كانوا مجرمین وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل دا قیامت رد میقاتهم ددی وقت اجمعین یوم دا باغردوی لا یغنی مولا عن مولا شیئا د تروزه به د تروزی تنفن ور کوي یا یو ملګری با ملګری تنفن ور کوي ولا هم ينصرون الا من رحم الله مگر هغه څوک چې د خدای رحمت وشي دا مستثنا منقطع ده کدا مرحومین د جنس د معذبین نه دي الا من رحمه الله والعائد انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم طعام الاسيم د زقوم دغه میوه دا به د مجرمانو طعامي کالمهل یغلی فی البطون او دا بشان د ویل کړي شوی تانبه جوش وای په خېټو کې یغلی معنا جوش مهل ویل کړي شوی تانبه ته ویل کېږي شي مهل هغه خيري تم وای چې هغه لوخي په ویخ کې د تیلو لوخي ویږي کې لاندې چې کوم هغه خيري والا تیل پاتې شي او ویل کړي شوی تانبه تم وای دا بجوش وی فی البطون غلایا چا جوش ته وی چا جوش ته غلایا وی کغلی الحمیم لک جوش د گرموبو خذوه الله بوئی فرشتو ته چوینی سي فاتلوه الى سواء الجحیم او وید کوي د جهنم دغه مس جروه فاتلوه رای کا گئی الى سواء الجحيم ثم صبوا بيواړوي فوق راسه د سر د پاسا من عذاب الحميم ذق اسکه جهنمی انك انت العزيز الكريم دنیا کې تډیر معزز او مکرم دی اللهم لا تجعلنا منه ان هذا ما كنتم به تمترون دا عذاب دې تاسو نه منلو تمترون تشتكون وتتنازعون فيه ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون
یلبسون من سندس دای باچای باریک ریخم و استبرق کټ ریخم متقابلین او په تختونو به ولته مخامخي كذلك حكم الله لأهل الجنة كذلك سمانا كذلك حكم الله لأهل الجنة وزوجناهم بحور عين امغه به یودیکو د حور سرا چې خستسترګي بوي حور د حورا او جمع ده حورا هغه خدای ته وي چې د سترګو تورواله زیات او سپینواله تک سپینی حویرا همانا د سپینوالو سره را دي حواریین ته دغه حواریین وي چې جامې به سپینولې دوبی ته وي او عین د عینا او جمع ده لکه بیزون د بیضاء غړسترګي ته وي عینا هغه خدای ته وي چې هغه عظیمه العینین د سترګو غټواله د حسن ده وزوجناهم بحور عين يدعون فيها طلب کیبا جنتیان په جنت کې بكل فاکهة د هر قسمه میوه آمنین په دې حال کې چې په امن کې وي من كل مکروه وحزن لا يذوقون فيها دای بنسکی باغی کې مرګ الته نشته با الته مرګ نشتا خلود او ابدیت ته الا الموتة الاولى ووقاهم الله تعالی به جنتان اوساتی عذاب الجحیم دا عذاب د نار نه وقنا عذاب النار خدای مونږ هم دا عذاب نار نو اوساتی فضلا من ربک دا د خدای مهربانی ده ذلک الفضل العظیم فانما يسرناه بلسانك دا قران مجید مونږه آسان کو ستا په جبا لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون تم انتظار کو او دیم انتظار کوي سورہ جاسیہ ہوئی حامیم تنزیل الكتاب من اللہ جمعہ دا ما په خیر کناو د سونو کمزوری دي ما ته وایسو بسم الله الرحمن الرحیم سورہ جاسیہ ہوئی دا چاو داس دروندی پکتلی شي او غونو باوروي او د سم کوي دواړه کار کوي دي بسم الله الرحمن الرحیم د دې په آیت کې د جاسیتن کلمه راغلی دا اتوشتم آیت کې مکه مکرمه کې نازل شوه سورت ته حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات يعني إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة او دارنگی ستاسو په پیدا کولو کې او دا هغه چې خواریږي په زمکه کې من دابتن په دې ټولو کې نخېلي آیات لقوم یوقنون دا آیات دا مبتدا مؤخره ده او وفي خلقكم وما يبث دا خبر مقدم ده جاری مجرور چرم مبتدا نه واقع کیږي د خدای په خدای کې واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کله شپه وی کله ورځ وما انزل الله من السماء من رزق الله چې د اسمانونو نه کوم رزق او بارانونه وري فاحيا بالارض بعد موتها وتصريف الرياح او پاړولو د بادونو کې جنوبا وشمالا شرقا وغربا کله یو طرفنا هوا را دي کله بل طرفنا او دا د ماړګانو ته پوسو ډیر دین قسم باد باندې استعماليږي او زمیدار چالت دا تریشری نشتا زمیدار باندې هوا ته دغه سي په وانی باندې ناستو وانی به ما تکړیو وانی پیژنې او په غاخو باندې به غبو سلو زول اوس خو طالبان نه غاخې پیژنې نه راش پیل پیژنې نه وانی پیژنې نه راش پیژنې زمیدار به باقاعده دا غنم په غیانو او بلکل منډاو بو غیله پر غاخې به بیا به لوی راشو لګولا بای کې به بوسو غنم ټول یو دیو او بیا به هوا منتظر وکړو چې دا کم طرف نه به وانی ما تکړی وداغه هوا منتظر بو نو هوا به اکثر د سحر کې چلیږي یا چې دا زوال شي نو په دغه غرمو کې برال کا شابه هوا مناسبه ده هغه بوسلو دی بوسو طرف ته او د غنمو دانه بل طرف ته پریوري دا غینه تاسو کچو هواګان څومره قیمتي دي یا کم کسان چې کشتۍ چلای هغه د پاره هوا آیات پدې کې نخې دي
لقوم يعقلون دا قوم دا پارا چاگا عاقل دی. تلك آیات اللہ نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فبأي حديث بعد الله دا اللہ تعالی دا خبرنا لوی خبر سستا. ویل لكل افاک ہلاکت ہر کذاب تا اثیم چ مجرم نے یسمع آیات اللہ اوری د خدای آیاتنا تطلع علیہ ثم یصر مستكبرا بیا پاگی ٹنگ دے او متکبرا خپل استکبار باندې اصرار کوي مداومت کوي کأن لم يسمعها گویا داړو آیاتنا اوریدلی نه دي. فبشر بعذاب الیم واذا علم من آیاتنا شیئا او کس آیت نیم باندې پوښي اتخذها هزوا هغه دغه سره ټوکی کوي د قرآنی آیاتونو سره ټوکی کوي. دغه وجنه حدیث کې راځي پیغمبر اسلام مجاهدینو ته وی چې ځان سره قرآن مجید د دشمن زمکه ته موړی ځکه دشمن به درنوالی او بیا و په ګرځي او پډیران به ورته کافران اکثر د قرآن مجید توهین کوي. اولئک لهم عذاب مهین ومن ورائهم جهنم دین مخه جهنم ده ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا دیت بنا فن ورنکی اغا اعمال چې دنیا کې کولو ولا متخذوا من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظیم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه دې لپاره چې روانې وي کشتۍ هغه سمندرونو کې به امره پامر د الله تعالی ولتبتغوا او دې لپاره چې دای طلب کې من فضله فضل د پروردگار چې هغه تجارت ده د کشتو په ذریعہ باندې لوی تجارتونه کېږي. ولعلکم تشکرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض ستور تاسو مسخر دی او د ځمکې هغه جبال او بحار جميعا طول منه دا طول د الله تعالی طرف نه دي. وما بكم من نعمه فمن الله ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا توا مؤمنان يغفروا للذين لا يرجون ایام الله درگذر کوي د کافرانو سره دغه چې د قتال او د جهاد حکم لا نه دراغله. تو وای مؤمنانو ته تلقین د صبر تلقین دی. یغفروا درگذر کوي للذین لا يرجون داغه خلق مبارکه چې غي لا يرجون ایام الله چې غي امید نه لري د ثوابونو د الله تعالی. ایام الله نه مراد ثواب دی. یا لا يرجون لا يخافون اغه نه یریږي ایام الله د خدای د عذابنا ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه څوک چې نیک کار کوي د ځان فائدہ ده ومن اساء څوک چې ګناه کوي فعلها وبال به پاغوي. ثم الى ربكم ترجعون بیا به د قیامت پر الله تعالی تاسو رجوع کیږي. ولقد اتینا بني اسرائيل الكتاب موږ ورکړو بني اسرائيل ته کتاب چې هغه تورات ته والحكم والشريعة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا حسدا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك بيوم غوغل تعالى يا خاتم النبيين على شريعة من الأمر ويوم ذب ويوم ملت دين فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم دا كافران كدي لن يغنوا عنك دای بدفن کستانا من عذاب الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا دا قرآن مجید چلے بصائر دلائل دا عبرت للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ام حسب الذين آیا گمان کیا خلق اجترحوا السيئات اکتسبوا اقترفا اکتسبا تسلور یو مانا دا اجترحا او اقترفا افیسا دا دی طول مانا اکتسبا دا. آیا گمان کئی الذین اجترحوا الذین اکتسبوا چې هغه ګناہونه کړی دي هغه د سو ګمان کوي
ان نجعلهم چدا کافران منگو گردو کالذین آمنوا د مومنانو پشن حاشا وکلا حاشا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون آیا گمان کئی الذین اجترحوا السیئات اگا کافران چی گناہونا کئی دی سوئی چی ان نجعلهم دا کافران بمگو گردو کالذین آمنوا دا مومنانو پشن چی چا ایمان را لدر نیک کارونا کئی حاشا وکلا لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ دی سوئی سواء محیاهم دا مومن حیات دا کافر دا حیات سره برابر دے او دا کافر او دا مومن ممات برابر دے ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افرأيت آیا وینت من غسوک اتخذ الهه هوا چغنی ولده معبود خپل خواهش ډکه چې سراله بس هغه نه معبود جوړ کی کافرانو بخ کانو کتو هغه نه معبود جوړ کو بیا چې هغه نه بل خيو کتو مخکنه بیلر کو بل بوت په جوړ کو واضله الله او ګرما کړه د الله تعالی غلرا علی علم سره د علم په خپل گمراهی باندې عالمم ده چې زه گمراهم لیکن د خر لکې نیولې ده وختم علی سمعه الله تعالی مور والے په ګون باندې فلا يسمع الحق وقلبه فلا يتوجه الى القلب الى الحق وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه سوق په هدایت کې دي کافر ته من بعد هدایت الله یا من بعد عقوبت الله د خدای هدایتنا چې الله د هدایتنا ما سوا سوق بلار کول نشي افلا تذکرون وقالوا وای دا دهریان منکرین خدا او فلاسفه وای ما هي الا حیاتنا الدنیا نده مگر ژوندون د دنیا نموت و نحیا مروبا او ژوند کیږي به وما یهلکنا الا الدهر نه هلاکه بلملر مگر زمانہ دا دهریین دي وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون ندی دغه دهریان چې دای سره علم دی صرف ول ګمان او وهم دی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ نوی دلیل لکافرانو الا مگر دا خبره هغه وی ائتوا بآبائنا زمغه پلاران جون دي کوي کوم مجدد سره زمغه پلاران جون دي کوي ان کنتم صادقین قل الله يحييكم تورته هغه لپاره وخت مقرر ده الله حیات او اماتت کوي ثم يجمعكم ليوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ فدغرد يخسر المبتلون فخسارك وي كافرون وترى كل امه جاثيه دي وجنا سوره جاثيه تبوینه هر امت جاثیتن چې پسند ګنور بناس دمره هولنا کرز دمره زبردست زلزلہ چې په بل طریقه به سړی نه ټینګي پسند ګنور لکه تحیات ته سړی ناس جاثیتن معنا بارکتن علی الرکب من حول یوم القیامه ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء تدعى الى كتابها بلله بشي هر امت خپل عمل نامه ته اليوم تجزون نن تاسو ته جزاء درکې شي ما كنتم تعملون ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر هذا كتابنا عليكم داغم كتاب ده ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ موږ بلی کولو هغه عملونه چې تاسو وکړو انا كنا نستنسخ اے نأمر الملائکة بالنسخ فرشتو تموی چی لکی اعمال فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين واما الذين كفروا افلم تكن آیاتی غیت بویل شی تاسو ما آیاتنا نور اغلی تطلع علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین واذا قیل
ان وعد الله حق وساعة لا ريب فيها قلتم تاسو بوي ما ندري ما الساعة ممتاز پتہ نشته چې قیامت څه ده ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم او ظاهر بشي دوی ته سیئات ما عملوا عقوبت او سزاګان دا عملونه چې دای کړی وي وحاق بهم ما كانوا يستهزئون وقيل بول شي اليوم ننساكم نن موږ تاسو پریدو په دوزخ یعنی نعاملکم معامله الناس لكم في نار جهنم لکه څنګه چې سړی یې شي کما نسیتم لکه چې تاسو یې کړو ملاقات د غیر دی الجزاء من جنس العمل آلته په دنیا کې تاسو د قیامت رضی رکړی وا دلته به موږ تاسو په دوزخ کې یې کو سمانا ابد الاباد د پاره تاسو په جهنم کې وما واکم النار وما لكم من ناصرين ذلكم انما جازيناكم هذا الجزاء ذلكم انما جازيناكم هذا الجزاء دا جزاء ذکر درکو دا سزا ذکر خوري بانكم اتخذتم آیات الله هزوا تاسو نیولیو